Assalamu alaikum students. The new topic is lecture 8. The new topic is human population change and environment. Population growth is identified as one of the key indirect drivers of the degradation of the ecosystem service. Right, population growth چې کوم دی د ecosystem services چې کوم دی هغه زموږ سره ډیر زیات ډیګریګیټ کوي. د هغې دپاره دا یو کی ډرایور دی. ټیک ده، یو چابي شاندګي ده چې هغه ecosystem څه کوي، هغه degrade کوي، خرابوي. No, increase in human population size have dynamic non-linear impacts on environment. نو وایي چې human population کې چې increase راځي د هغې سایز سیوا کیږي، population growth سیوا کیږي، نو هغه په environment باندې ډیر زیات خراب random impacts چې کوم دی هغه پرې راولي. نو current population of earth چې کوم دی هغه تقریبا 7.6 بلین خلکو باندې مشتمل دی او دا ګرو کیږي هم، مطلب ډے ټو ډے په دې کې انکریز چې کوم دی هغه هم راځي. نو اوور پاپولیشن مونږ داسې وایو چې اوور پاپولیشن زموږ سره اسوسییټډ وذ د نیگیټیو انوایرمنټل اینڈ اکنامیک آوټکمز. نیگیټیو انوایرمنټل او اکنامیک آوټکم مطلب دا شو چې پاپولیشن سیوا شي، زموږ سره چې کم نیچر موجود دی هغه نیچر مونږ زیات یوټیلایز کوو د نارمل نه. نو چې د نارمل نه مونږ زیات یوټیلایز کوو نو زموږ سره انوایرمنټ چې کم دی هغه ډیزاسټر کیږي، خرابیږي، ډیګریډ کیږي ورو. ټیک شو. او ان اکنامیک آوټکم کې چې کم دی پای کې هم نیگیټیو اثرات دا راولي. Now, overpopulation is used to describe a situation in which the world or area has a population so large that the people there are suffering. ٹھیک شو. هغه سفرنګ څه دي، کم 30% سفر کیږي، خوراک اویلیبلیټي ورته نه، شیلټر اویلیبلیټي ورته نه، زیات یوز کوي د اکسیجن او کاربن ډای اکساید زیاده کیږي، د هغې د وجې نه زموږ سره انوایرمنټ چې کوم دی هغه پلوټ کیږي. نو دا ټول نو یور پاپولیشن یو داسې سچویشن دی چې پای کې پاپولیشن چې کوم دی هغه رو غټیږي او خلک چې کوم دی هغه ریسورسز د هغې مشکلات هغې له راځي. یا موږ داسې هم وایو چې د پاپولیشن ایکسیډ د ریجن کیرینګ کیپیسټي، هغه پاپولیشن چې هغه د یو ریجن کیرینګ کیپیسټي سیوا کی نمبر اف پیپل باندې یا په لیوینګ ارګانیزمز باندې، هغه لیوینګ ارګانیزم انیملز هم کېدای شي، هیومنز هم کېدای شي، پلانټس هم کېدای شي، او انوایرمنټ چې کوم دی هغه زموږ څه کوي، ډیګریډ کیږي. نو خو چونکې موږ دلته د هیومن پاپولیشن خبره کوو نو موږ به ګورو چې د هیومن څه امپیکټ دی په انوایرمنټ باندې. نو environmental effects of overpopulation include farming impacts. Now, as the global population increases, more food is needed. نو چې څنګه global population mean world population زموږ سره increase کیږي نو د زیاده خوراک ضرورت دی موږ له راځي. نو such measure may be met through more intensive farming. نو داسې قسم له مسلې حل کولو دپاره موږ څه کوو، زیات اګریکلچر لینډ چې کوم دی هغه کراپ ته کنورټ کوو، اګریکلچر لینډ ته کنورټ کوو. نو د هغې دپاره موږ څه کوو، فور ډیفورسټریشن کوو، جنګلات کټاو موږ کوو، هغه لینډ چې کوم دی هغه موږ اګریکلچر لینډ ته کنورټ کوو، هلته موږ کراپس چې کوم دی هغه ایلډ کوو او د هغه کراپس ایلډ چې کوم دی هغه موږ له هغه د خوراک نیسیسټي چې کومه ده هغه پوره کوي. نو دا چې کوم دی اوس زموږ سره فورسټریشن ختمیږي، فورسټ ختمیږي، ډیفورسټریشن ته کنورټ کیږي، لینډ چې کوم دی هغه اګریکلچر لینډ ته کنورټ کیږي، د فورسټ لینډ. نو که تاسو وګورئ نو زیات اکسیجن چې کوم دی هغه موږ له فرش اکسیجن موږ له ونې راکوي، او ونې چې کوم دي، جنګلات چې کوم دي، موږ چې کوم کاربن ډای اکساید اکسهیل کوو، ٹھیک شو، هغه کاربن ډای اکساید دی کیپچر کوي. اوس که چونکې دا کاربن ډای اکساید نه کیپچر کیږي نو زموږ سره به ګلوبل وارمنګ لیډ کیږي، گرین هاوس ګیسز چې کوم دي هغه افیکټ به راځي او د هغې د وجې نه څه کیږي، ایر کې ارث کې چې کوم دی ټمپریچر انکریز کیږي او دغه ټمپریچر انکریز کېدو د وجې نه ګلوبل وارمنګ راځي. دا ټول زموږ سره انټر ریلیټډ دي دا ټول شیزونه. وس ډیفورسټریشن شو، تقریبا 80% لینډ چې کوم دی هغه اګریکلچر د وجې نه ډیفورسټ شوی دی، هغه فورسټریشن ختم شوی دی. نو ډیفورسټریشن زموږ سره هغه چې هغه کیپچر کوي کاربن ډای اکساید. نو چې اوس کله کاربن ډای اکساید زموږ سره کیپچرینګ نه کیږي نو زموږ سره به گرین هاوس پرابلم چې کوم دی هغه به ایکسپریټ کیږي، مطلب سیوا کیږي به. لاس اف هیبیټاټ او ایکسټینکشن به راځي. لاس اف هیبیټاټ د ځینې وایلډ انیملز چې کوم دي د هغې هیبیټاټ ځنګلونه وي، نو چې ځنګلونه ختم شي نو د هغې هغه هیبیټاټ لاس شي او هغه سپیشیز چې کوم دی هغه زموږ سره ایکسټینکټ شي، غایب شي. یوټریفیکیشن چې کوم دی نو اګریکلچر رن آف چې کوم دی هغه زموږ سره د یوټریفیکیشن مین کاز دی. یوټریفیکیشن چې کوم دی دا د ډینس گروث کوي د پلانټ لایف او هغه زیات اکسیجن چې کوم دی هغه کنزیوم کوي او اکواټیک انیملز چې کوم دي د هغې ډیث اکر کیږي. یوټریفیکیشن چې کوم دی په کوم ځای کې یو ایریا ده پای کې د نیوټرینټس د زیات اویلیبلیټي د وجې نه هلته زموږ سره ایل جي ګرو کیږي، هغه ایل جي چې کوم دی هغه واټر یوټریفیکیټ کوي، خرابوي د هغه خراب د وجې نه هلته څه کیږي، اکسیجن سپلای نه کیږي. چې اکسیجن سپلای نه کیږي نو اکواټیک انیملز چې کوم دي هغه مړه شي. لاس اف فرش واټر
No, loss of fresh water, only 2.5% of water resources are fresh water and a very small fraction of that is available is unpolluted drinking water. تقریبا زموږ سره 2.5% fresh water دی خو په دې کې زیات water چې کم دی په 2.5% کې هغه polluted water دی نو هغه diseases کاز کوي وغیرہ وغیرہ. نو was loss of fresh water the pollution د وجې نه د human the activities د وجې نه هغه water چې دی هغه زموږ سره pollute کیږي. نو بیا څه چل کیږي د دې ډېر زیات کم فریکشن چې دغه زموږ سره unpolluted form کې دی. نو one of the byproduct of population چې کوم دی د population growth د وجې نه زموږ سره water stress راځي او water stress هغه دی چې supply of suitable water availability چې کومه ده د هغې ډیمانډ زموږ سره سیوا شي. نو چې کله د هغې ډیمانډ سیوا شي دې ته water stress بیا ویلی کیږي او دا زموږ سره یو لیډ دی چې هغه environment زموږ سره امپیکټ کیږي. نیکسٹ چې دی هغه دی لاست ون ګلوبل وارمنګ. نو هیومن پاپولیشن چې کوم دی هیومن پاپولیشن گروث او کلایمیټ چینج چې کوم دی هغه هینډ ان هینډ سیوا کیږي رو 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 هغه چې دی سیوا کیږي که پاپولیشن گروث هغه کیږي نو کلایمیټک چینجز هم هغه کې چینجز راځي. او دا د څه د وجې نه موږ فوسل فیوز یوز کوو چې کم ګیسز موږ راباسو پټرولیم آیل کویل وغیرہ نو دا موږ په انډسټریز کې چې کم دي دا بند کوو د دې نه موږ دغه ریسورسز چې کم دي دا موږ بار بار یوټیلایز کوو د هغې د وجې نه څه چل کیږي لینډ چې کم دی هغه زموږ سره خرابیږي او کلایمیټک چینجز چې کم دي پای کې فرق راځي. ډیفورسټریشن چې کم دی هغه د گرین هاوس ګیس امیشن دپاره یو انذر فیکټر دی څنګه چې ما مخکې ویل چې کاربن ډای اکساید چې کم دی گرین هاوس ګیسز به تاسو میبي پیژنئ چې گرین هاوس ګیسز کم دي. گرین هاوس ګیسز هغه دي چې هغه ارت ټمپریچر چې کم دی هغې مینټین ساتلی دی خو که اوس چېرته د گرین هاوس ګیسز سیوا شي نو د دې افیکټ سیوا کیږي. څه چل کیږي گرین هاوس ګیسز چې کم دي هغې چې کم هیټ ټریپ کوي نو هغه بار بار ارت ته امیټ کوي بار بار ارت ته امیټ کوي او هغه ارت چې کم دی هغه زموږ سره هیټ اپ کیږي او دې ته بیا ګلوبل وارمنګ ویلی کیږي. نو د ډیفورسټریشن د وجې نه گرین هاوس ګیس افیکټ راځي او گرین هاوس ګیسز افیکټ د وجې نه ګلوبل وارمنګ لیډ کیږي. Okay, it's all about the population, human population that change the environment, how they change the environment. Thank you.